أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مائدة دیالسم رکو آیات نمبر 94 نواخلا تر 96 پورے دا تاسو تلاوت کو. د دې دیالسمې رکو د تیر شوي رکو سره ربط او مناسبت دا ده چې په تیر شوي رکو کې محرمات واقعیه، یعنی هغه حرام چې هغه مطلق حرام دي. مثلا شراب دی، هغه دې سدن دی چې په پلانکي ټایم کې به حرام وي، په پلانکي ټایم کې به حلال نه، خو مطلق سری حرام دي. دغه رنګې جواري شو، دغه رنګې نور کم محرمات چې هلته ذکر شو د هغې تعلق د هغه محرمات او حرام کارونو سره یا شیزونو سره چې هغه مطلق سری حرام دي. وس په دې رکو کې الله جل شانه هغه محرمات ذکر کړي دي چې د هغې تعلق د حرم او د احرام سره دي، یعنی مطلق حرام نه دي، خو یا د حرم د وجې او د احرام د وجې سره حرام دي. دغه رنګې د هغې هغه جزا که دغه حرام د حرم او د احرام وشو، نو د هغې بیا جزا سره او د هغې کفاره سره هغه ذکر ده، یا فدیه سره هغه ذکر ده. او دلته کې یعنی مونږ به ووایو چې هلته مطلق حرام ذکر او دلته کې مقید حرام چې دی هغه سری ذکر دی. دغه رنګې هلته کې هم حکم د تقوا او دلته کې هم حکم د سره د تقوا دی. او تقوا څه ته وایي؟ چونکې هلته د تقوا ذکر و، نو دلته د هغه تقوا وایي دی ته چې سیئات پرېښودی شي او کوم چې جایز کارونه دي فعل الحسنات هغه قایم کړی شي. نو دغه رنګې په حرم شریف کې کار کول دا هم د سیئاتو نه دي، څه نه دي؟ نو د دې نه دا بچاو دا ترغیب چې په دې آیاتو کریمو کې راغلی یا په دې رکو کې راغلی، نو دا هم من جمله د تقوا او د صورتونو یو سره صورت. المختصر دا چې په دې دوه دریو خبرو کې د دې رکو د تیر شوي رکو سره سره ربط او مناسبت. د دې رکو خلاصه دا ده چې د مسلمانانو دپاره مرکز اصلي مخکې به دا چې جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، د مسلمانانو دپاره مرکز اصلي چې دی دا حرم شریف دی سره. نو مسلمان له پکار دی چې د دې مرکز اصلي سره خپل تعلق سکی مضبوط کی. دغه رنګې په دې کې بعضې ابتلا بیان دی، مطلب دا چې مبتلا شي د انسان په دې خبره باندې یا ابتلا شي په دې خبره باندې چې د حرم کې د سوید نظام سکی وساتي. دغه رنګې تذکیر به ما بعد الموت دا د قرآن شریف یو لوی موضوع ده، هغه په دې کوم ذکر ده. دغه رنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرایض منصبیه د هغې هم ذکر دی. د الله تبارک وتعالی د علم محیط هم ذکر دی. او دغه رنګې د حلال او د حرام په مابین کې د فرق د هغې هم ذکر په دې رکو کې موجود دی. او د تجاوز او د زیاتی د هغې هغه سزا په دې کې چې ده هغه ذکر ده دپاره د دې چې دا زجر شي د څه دپاره؟ د اعتداء دپاره. دا د دې مختصر خلاصه. د ټول نه اول مونږ ووایو چې یاره په دې کې بعضې ابتلاو ذکر دی. وشوه دا چې کله کال د حدیبیه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغو صحابه کرامو په حالات د احرام کې و. 1400 صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود دي او دغه ذوالحلیفه په مقام باندې دی راګیر کړی شو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې قاصد جوړ شو او دی لاړو چرته بیت الله شریف ته، یعنی مکې شریفې ته. دا خلک انتظار کو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه. دلته کې دا مختلف قسم ښکارونه دا شیزونه چې وو دا الله تبارک وتعالی دې ته
مطلب دا چې د ابتلاء چې دی نه هغه به راتلو دا به دې په دې خوا او شاته څه کېدو ګرځېدو. نو دا یو ابتلا وه، یعنې یو ازمېښت و چې دا صحابه کرام خو د دې ښکار نه منلي دي که نه په حالات د احرام کې. نو دغه رنګې دا د دې ابتلا وه چې دوی د دې نه بچ شي. دا صاحب د کتاب دلته کې جلالین شریف د حاشیه باندې لیکي چې دا داسې ده لکه څنګه چې د یهودو ابتلا د یوم السبت باندې شوې وه چې د دې ورځ باندې به دوی څه نه کوي، هفتې په ورځ ښکار نه کوي. نو دغه رنګې دا د مسلمانانو دپاره یو ابتلا وه چې دوی به ښکاره نه کوي په څه کې، په حالات د احرام کې. نو دغه الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې ذکر کوي چې یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو لیبلونکم الله بشیء من الصید، خامخا به الله تبارک وتعالی ازمي تاسو پس شي سره، یعنی د ښکار. د هغې موږ وضاحت وکړو چې هغه ښکار به بلکل د دې سو مخامخ به روانو. یاد ساتئ ابتلا چې کله د الله تبارک وتعالی طرف ته نسبت وشي چې الله ازمي، په ذهن کې یو سوال راځي چې ازمي خو هغه څوک چې چاته پته نه وي، څه نه وي پته وي. مثلا موږ د هلکانو امتحان اخلو خو د څه لپاره چې موږ ته پته ولګي چې یاره دوی څومره کار کړی دی او څومره کار یې نه دی کړی. الله تبارک وتعالی خو د دې نه پاک دی. نو بیا څه مطلب دی چې الله تبارک وتعالی بار بار داسې مضمون راځي چې الله تبارک وتعالی د انسان څه کوي، ازمي. د دې ازمیښت نه مطلب ظاهرولي، صحیح ظاهر چې الله تبارک وتعالی ظاهر کې تاسو چې په تاسو کې د الله حکم منونکي څوک دی او د الله حکم نامنونکي څوک دی. نو الله فرمایي چې الله به تاسو ازمي په ښکار سره. څنګه ښکار سره؟ تنالو ایدیکم، چې هغې ته به رسي ستاسو لاسونه، یعنی کم چې واړې هغې ته ستاسو خوا او شاته به ګرځېدو نو هغې ته به لاسونه رسېدو. ورماحکم، او هغې ته به رسي ستاسو نیزې، یعنی چې کمې لرې او لوس دغې د لوښ کاري نو هغې ته به ستاسو نیزې رسي. نو په دې به تاسو څه کېږي، الله ازمېښت کوي. لیعلم الله، چې الله ته پته ولګي. نو دلته کې علم به معنی ظهور دی، څه دی چې الله تبارک وتعالی ظاهر کې څوک من یخافو بالغیب، چې څوک یریږي د الله تبارک وتعالی نه په غیر د لیدو نه. مطلب دا چې الله تبارک وتعالی یعنی د خو دا شان دی چې دی خو الله نه ویني که نه، الله خو دی ویني خو دی نه ویني. ټیک شو؟ نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو ظاهر کې چې څوک د الله تبارک وتعالی نه په غیر د لیدو څه کېږي، یریږي. فمن یتری بعد ذلک، چا چې تجاوز وکړو وروسته د دې نه. څنګه؟ یعنی تجاوز وکړو وروسته د منې د ښکار نه، پوهېږئ، فله عذاب علیم، د ده لپاره سره درناک عذاب دی. د ښکار په حوالې سره تاسو ته پته ده چې په محرم باندې مخکې را روان هم دي، په ده باندې د وچوبې ښکار چې دی دا ناجایز دی. سره د وچوبې ښکار چې دی دا ناجایز دی، او د بحر یعنی د دریاب کم ښکار چې دی هغه محرم په حالات د احرام کې هم څه کولی شي، کولی شي هغه خوړی شي. او کم چې د وچوبې ښکار دی نو ښکار حرام دی. اوس بعضې شیزونه داسې لکه کارغه شو، ټپه شو، لړم شو، منګک شو، شمشتۍ شوه او هغه لیونی سپی شو، نو د دې وجلو کې څه چله نشته. نو یا ایها الذین آمنو، اوس هغه منه د هغې سوید د هغې هغه تفصیل دی چې یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانانو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تاسو مه قتلوئ ښکار په حالات د څه کې، د احرام کې. اوس مونږ وایو د دې منع هم ده او د هغې هغه جزا هم ذکر ده. جزا د دې ځای نه ذکر شوه چې ومن قتله منکم، چا چې قتل کو دا ښکار په تاسو کې متعمدا په قصد سره، فجزاء مثل ما قتل من النعم، نو د هغې سزا دومره ده لکه څومره چې ده په مثل د هغې څه کم څاروی کم زنده سر چې ده څه کړی دی، قتل کړی دی. په دې کې زموږ او د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه اختلاف دی چې دا مثل سوری دی که مثل قیامي دی. مثل سوری مطلب دا چې د هغې په شانتې څاروی به ګورې او هغه به په فدیه کې څه کوې، ورکوې. او مثل معنوي یا مثل قیامي دې ته وایي چې د هغې قیمت ولګولی شي. څه ولګولی شي؟ قیمت. زموږ د احنافو دا مذهب دی چې د هغې به قیمت لګولی کېږي. څه به ولګوي؟ قیمت لګولی کېږي. یو صاحب عدل کسان به، دوه صاحب عدل کسان به انصاف کوونکي به د هغې قیمت ولګوي چې د دې دومره قیمت دی، او د هغې قیمت په حوالې سره به بیا داسې وکړي که هغه قیمت صدقه کوي
په اعتبار د دسې چې د هغې نه د یوې سرسایې مقدار به دی جوړی، هغه چې به څومره مسکینانو تقسیمېدو هغه به څه شي تقسیم شي. شاید چې تاسو په نور ځای کې هم د دې په مثل څه مسله ویلې وه که نه وه. ټیک شو. هسې چې که مطلب باقي دومره پاتې شو چې که هغه دغه ته رسېدو یو سرسایې ته رسېدو، ټیک شو، جو هغه به ورکړي که نه هغه کوم چې پاتې دی هغه به صدقه ورکړي. بیا که داسې نه د هغې په بدله کې به یعنې چې څومره سرسایې د هغې نه جوړېدې د هغې په بدله کې یو روژه به ونیسي، او بیا چې کم پاتې کېږي نو د هغې په مقابل کې که یو روژه نیسي او که نه څه کوي هغه کم چې پاتې شو هغه څه کوي صدقه کوي. دا مختلف صورتونه تاسو هلته کې ویلي دي او ما د دې وضاحت تاسو ته کړی. پوهېږئ؟ خو بهر موږ خپل مذهب دغه دی چې قیامت به یې لګوو. څه به یې لګوو؟ قیامت به یې لګوو. خو قیامت به څوک لګوي؟ یحکم به ذوو عدل منکم، چې د هغې فیصله به کوي دوه صاحب عدل په تاسو کې. مطلب دا چې هغه په دې پوهېږي هم په قیامت لګولو وغیره باندې، او د هغې قیامت به لګوي. دا به صحیح هدیم بالغ الکعبه، دا به قرباني وي چې رسېدونکي وي کعبې شریفې ته، چونکې دا د حرم شریف دغه دی د محرماتو نه دي، نو دا قرباني به هم په کوم ځای کې کېږي؟ دا فدیه به هم په حرم شریف په حدود کې کېږي. داسې نه چې یعنې دلته پاکستان کې ته یو ته دلته کې وکړې، نه، کوم ځای کې چې جرم شوی دی نو هم په هغه ځای کې به داسې کېږي، یعنې په حدود د حرم کې دا ضروري ده د فدیه او دا کفاره. پوهېږئ؟ او کفارتون طعام مساکین، یا مسکینانو لره خوراک ورکول دي. د دې کفاره سره مسکینانو لره خوراک ورکول دي. او عدل ذلک صیاما، یا د دې په برابر باندې روجې نیول دي. نو ګوره دا خوراک نو څو مسکینانو له خوراک دا خو ذکر نشو که نه، دا ځکه ذکر نشو چې کوم قیمت ولګولی شو دا د هغې په مقدار باندې مسکینان دي سری، چې څومره دغه ولګولی شو دا څه ورته وایي قیمت ولګولی شو، مثلا 10,000 روپۍ شو یا 10,000 روپونه موږ دا سرسایې په مقدار باندې څه کړو تقسیم کړو په څه مقدار باندې، نو که د 20 مسکینانو کېده او که د 10 شو، داسې نه چې هغه سم قیمت و بس موږ یو مسکین له ورکړو، داسې نه، یو مسکین له به نه ورکو، هغه به د سرسایې په مقدار باندې تقسیمو. پوهېږئ؟ او هغه به بیا یو مسکین له څه کوو ورکو. پوهېږئ؟ نو دا او کفارة طعام مساکین دا دویم د اختیار دی، که هغه قربانی کوي او که دا قربانی نه کوي نو هغې په مقدار باندې څه کوي دغه مسکینانو لره خوراک ورکوي. که نه پوهېږئ تپوس کوئ. او عدل ذلک صیاما، یا د دې په برابر باندې روژې، نو روژې د څه په مقدار باندې د یوې سرسایې باندې به یو روژه نیوی کېږي. پوهېږئ؟ لیذوق وبال امره، د پاره د دې چې وسکي دی د خپل کار انجام، یعنې د خپل هغه کم فعل چې دنه وشو چې هغه په حرم شریف کې یا په احرام کې ممنوع هغه د حکم دا د پاره د دې دا جزا ده دا کفاره ده چې هغه د سکی وسکي. عف الله عما سلف، الله تبارک وتعالی معاف کړي دا هغه څه چې د دې نه مخکې تیر شوي دي. مطلب دا چې قبل التحریم که چا داسې قتل کړی نو په هغې باندې څه مسله نشته که ښکاري کړی، ځکه چې شریعت مطهره د خپلو احکامو چاپېره ګرځي. مطلب دا چې دا کار منع دی او که نه دی، څو نو چې په منع کې وشو هغه به ناجایز دی، او چې کله منع نه وي نو ناجایز به نه. مثلا شراب داسې وخت هم و چې مباح و، نو که په هغه وخت کې چا شراب څکلي نو هغه څه ناجایز کار نه دی کړی. یا د اوس نن مونږ او بیت المقدس شریف ته مونځ نشو کولی، ځکه چې مونږ حکم دی چې بیت الله شریف ته مونځ وکړئ، لیکن هغه دور و چې کله بیت الله شریف ته قبله نه وراړولی شي، نو که په هغه وخت کې چا کړی چې بیت الله شریف ته مونځ کړی ناجایزه وه که نه، نو شرعي حکم د خپل حکم نه چاپېره چولي، چې کله منع شو حکم به جدا، چې منع نه نو حکم به صحیح جدا به نه. ځکه فرمایي عف الله عما سلف، الله معافي کړي د هغې څه نه چې تیر شوي دي. ومن عاده، خو که چا دوباره وکړو، یعنې قبل التحریم نه خو معاف دی، لیکن بعد التحریم چا دوباره ښکار وکړو یعنې په حالت د احرام حرم کې، فینتقم الله منه، نو الله تبارک وتعالی به د هغه نه بدله واخلي، یعنی بطور سزا. والله عزیز، او الله تبارک وتعالی غالب دی، یعنی په خپل امور باندې ذو انتقام او بدله اغستونکی دی. وس احل لكم صید البحر، وس هغه ښکار ذکر کوي چې هغه د حرم شریف کې هم سره
جایز دی یا په احرام کې هم جایز دی. وحل لكم نو رزق دې تفاصیل تاسو ویلي چې بعض محرمات د حرم دي بیا بعض د سری د احرام دی پای کې سنه په بعضو ګونو کې فرق شته. وحل لكم حلال کړی شوی تاسو لپاره صید البحر د دریاب ښکار وطعامه او د هغې خوراک مطلب دا چې هغه ساحلي سمندر ته راغورځي او د هغې خوراک په خپلو شرایطو سره جایز دی. متاعا لکم دا ستاسو د پیدې لپاره دي یعنې چې تاسو وخورئ. وللسیاره او د نور مسافر دپاره چې تاسو یې څه کوئ ذخیره کوي او نور مسافر ته بیا وخوري یا ستاسو نور ملګري ته وخوري. پوهېږئ. وحرم علیکم صید البر او په تاسو باندې حرام کړی شوي د ښکار د څه د وچو به کوم چې مستثنا دی هغه موږ څه کړو ذکر کړو خو هغه په اصل کې ښکار دی هم نه مطلب دا قتل دی خو ښکار خو نه دی که نه ښکار خو هغې سړی د خوراک دپاره څه کوي ښکار کوي. نو اوس مثلا قارغه وغیره دا خو هم د خوراک شی نه دی خو قتل یې سره جایز دی. سره څه شو ما دمتم حرما تر څو پورې تاسو په څه کې په حالات د احرام کې نو پته ولګي چې دا داسې محرماتو ذکر وشو چې هغه د حرم یا د احرام د وجې نه سري حرام دي اصلا مباح نه دي. نو ځکه موږ ویلو چې د دې نه مخکې د محرمات واقعي ذکر و او دلته کې د محرمات متعلقه بالحرم یا احرام ذکر دی. واتقوا الله الذي ويلك الله رب العزتنا الیه تحشرون چې چا طرف ته تاسو راجمع کولای کیږي مطلب دا چې تاسو نه تاسو د اعمالو تفوس او پوښتنه کیږي. نو دا د یې مطلب دا دی چې نن ځان خبردار کړئ او داسې اعمال وکړئ چې بیا الته کې تاسو نه د هغې سزا